د فاټا ریسرچ سنټر د شمیرو تر مخه د جنوري میاشت کې په قبایلي ضلعو کې په بیلابیلو بریدونو کې ټول 28 تنان مړه شوي او 19 جوبل شوي دي. په وژل شوو کې شپږ د امنیتي ادارو غړي، 10 وسلوال، پولیس، عام وګړي شامل دي. په ریپورت کې ویل شوي چې تر ټولو زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي. تیر کال د جنوري میاشت کې په قبایلي ضلعو کې 15 بریدونه شوي وو او 34 تنان پکې وژل شوي وو. د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور مسعود وایي چې په افغانستان کې طالبانو واک کې د راتلو د پاکستاني حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند ختمېدو نه وروسته دغو بریدونو کې ورځ تر بلې زیاتوالی روان دی. تحریک طالبان پاکستان بیرته خپلو سیمو ته د راتللو کوشش کوي او شمالي او جنوبي وزیرستان کې عملیات زیات کړي. ټي ټي پی به پوره کوشش کوي چې قبایلي ضلعو کې د کال 2009 نه کال 2014 پورې کوم واک لرلو هغه بیا ترلاسه کړي. تیر کال دسمبر کې تحریک طالبان پاکستان سره د اوربند ختمېدو وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان پر د ریاست دریځ واضح دی او هغه دا چې څوک د پاکستان آئین او قانون منونکي نه جوړیږي نو په ضد به ریاست د پخوا پشان جګړه کوي. دغسې د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار ویلي وو چې فوج د ټي ټي پی په ضد په عملیاتو کې بوخت دی. تحریک طالبان پاکستان روان کال د جنوري میاشت کې 40 نه د زیاتو بریدونو ذمہواري په اړه اخیستې وه چې پکې د چترال، اسلام آباد، کراچۍ او پنډۍ په څېر ښارونه هم شامل دي. د بریدونو کې د زیاترو پخلي ځایي چارواکي هم کوي. تیر کال د دسمبر میاشت کې پاکستاني طالبانو د 44 بریدونو ذمہواري په اړه اخیستې وه. څېړونکي او خبریال حق نواز وایي چې په افغانستان کې طالبانو واک کې له راتلو وروسته پاکستان کې ګڼل کېده چې ترهګرۍ بریدونه به کم شي، ځکه چې افغان طالبانو د دوی تړون کې ویلي وو چې خپله خوره به د کوم بل هیواد په ضد کارول کېدو ته نه پرېږدي. خو په پاکستان کې دغسې ونه شوه او بریدونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د نوموړي په وینا پاکستاني چارواکي وخت په وخت وایي چې پاکستان طالبان په افغانستان کې میشت دي او دلته بریدونه پلان کوي. د پاکستان انسټیټیوټ اف پیس سټډیز په خپل کلیز ریپورت کې ویلي چې په کال 2021 کې په پاکستان کې 200 ترهګرۍ حملې شوې وې او 315 کسان پکې وژل شوي وو. دغو بریدونو کې زیاتره داعش او ټي ټي پی لاس لرلو. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، 400.